چې کله سړی وفات شي کنه او دې قبر کې کیږي او د سره کله حساب کتاب شروع کیږي او د کې ژوند راشي نو دې چې وګوري نو په د وخت د مازدیګري هر ټیم چې تاسو مړی ښخ کړئ دې چې قبر کې وګوري نو په د به وخت د مازدیګر ټیم دی د انور به داسې داسې مخامخ شي داسې حال کې به لکه د انور چې پریوځي په داسې حالت کې به دته دا ټیم مخې ته شي دې چې د مانځه عادت وي که نه منځونه اهتمام یې کړی دی به وایي ما پرېږدئ زه مونځ کوم زما نه د مونځ وخت زه ما پرېږدئ زه مونځ کوم هغه د انور غایب کېږي نو چې سړي مستقل د مازدیګر مونځ په کرکټ کې پرېښودی ده ته پته لګي چې دا زما پرېږدی زه د مازدیګر مونځ ما ته پته شته نه د مازدیګر مونځ په ژوند کې کړی نه نو څه به وایي چې ما پرېږدی زه مونځ دی چې وګوري نو دی به وایي ما پرېږدی زه مونځ کوم هغه د نور رانه غایب کېږي نور رانه غایب کېږي علما وایي چې په ده به ولې وخت د مازدیګر وي لکه د مازدیګر دا وخت دته ولې مخې ته شي علما وایي دې وجه دا ده که نه چې کله مسافر سړی په لاره روان وي او سفر کوي چې دی وګوري چې دا انور د پریوتو شي یا دا وخت د مازدیګر شي نو د سره کې یاره پیدا شي مسافر ډېر پریشان شي یاره وایي شپه به کم ځای تېر شپه را روانه ده شپه به کم ځای تېر مسافر ته دا ټیم ډېر ګران پرېوځي چې ماښام شي نو دم یو سفر کړی دی د یو عالم نه بل نوي عالم ته تللی دی نوی خلق دی نوی ځای دی حقه د مازدیګر ټیم پرې راغی چې څه به اوس کېږي نو دنیا کې چې په سړي د مازدیګر ټیم راشي او مسافر یو د شپې ځای نه نو څه حالي نو قبر کې یو نوی مخلوق دی او نوی ځای دی او په د وخت د مازدیګر راغی چې د ده به اوس څه حالي دي نو ځکه ورته الله دا وخت د مازدیګر راغی بس سمدستي وله فرشتې راشي احادیث مبارکو کې راځي چې دا رشته دار ته واپس کېږي نو فرشتې ورته راغلي ستا راوپس کېدل دی او فرشتې راتلې ستا راوپس کېدل دی او فرشتې راتلې ډېر د یاري منظر دی ډېر د یاري منظر الله دې زموږ حفاظت وکړي بس الله دې موږ ته آسان کړي نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو صحابي دفن کو سعد رضی الله تعالی عنه صحابه ته وی تسبیح وایي سبحان الله وایي بیا ورته وی الله اکبر وایي صحابه ورته د الله حبیب ناشنا کار دینن وینا هم چې دې څنګه قبر کې کېښود او تاسو قبر برابر کو نو په دا قبر راتم ما ځکه وی چې سبحان الله وایي تکبیر وایي الله اکبر وایي په دا قبر راتم او دا هغه صحابي دی سعد رضی الله تعالی عنه چې دی وفات شو او 20,000 ملائک د جنازې لراغلي او 20,000 ملائکو د په جنازه کې شرکت کړو چې د جنازه کېدله او 20,000 ملائک راغلي و د په جنازه کې ولا بیا هم قبر راتم شو نبی علیہ السلام سبحان الله وایي تکبیر وایي تکبیر وایي نو علما وایي چې دا قبر راتنګېدل یو ځل شته دا به یو ځل راتنګېږي بس خو بیا بعضې علما وایي په نیکانو باندې الله د شفقت دپاره راتنګي او په بدانو یې الله د عذاب دپاره خو د قبر به یو ځل راتنګي چې دومره تنګ ځای شي او دومره راتنګ شي نو دا پختۍ به یو بل کې داسې نه نوځي داسې تنګ ځای دی او وخت د مازدیګر به یو ملایک به راغلي او حساب به کوي او ناشنا مخلوق دی دا داسې د وحشت منظر دی قبر ډېر سخت منظر دی الله دې زموږ د ټولو د عذاب قبر نه حفاظت وکړي نبی علیه السلام چې به مړی ښخ کړو دعا به وکړله یا الله دې ثابت قدمه کړي ثابت قدمه کړي دنه به اوس تپوسونه کېږي ملایک پر راغلي یا الله دې ثابت قدمه کړي دې تپوسونه کې ټینګ کړي الله ته استقامت نصیب کړي تا چېرته ورور باره کې دا فکر کړی چې ښخې کړي یا الله ثابت قدمه کړي نن به اوس سوالات کېږي او زما پکې هېڅ وس نه رسي د هېچا وس هم نه رسي اول تپوس پکې من ربک رب دې څوک و عبادت به دې د چا کوو عبادت به دې د چا کوو دی به وایي عبادت خو به مې د رب کوو د خپل رب